په انګلند په یو سکول کې یو پرنسپل د شاګردانو تربیت هم کوي او هغې ته نصیحت هم کوي. پرنسپل د طالبانو نه تپوس کوي، سټوډنټ نه تپوس کوي، پاسه بچیا ته به څه جوړېږي؟ وایي زه به پایلټ جوړېږم. پاسه ته به څه جوړېږي؟ زه به انجینیر جوړېږم. بل ته وایي پاسه ته به څه جوړېږي؟ زه به صدر جوړېږم. څوک وایي زه به جج جوړېږم. څوک وایي فلان فلان فلان. په دې کې د تربیت یافته د کور یو ماشوم ناست و چې د دې ماشوم د کور نه تربیت شوی و. وایي بچیا پاسه څه به جوړېږي ته؟ ماشوم ورته وایي استاد جي زه به صحابي جوړېږم. زه به څه جوړېږم؟ زه به صحابي جوړېږم. او ستاسو غیر مسلم و. وایي صحابي کیا ہوتا ہے؟ دا صحابي څوک دي؟ د دې ماشوم پلار یې راوغوښتو. نو د پلار وخت یې لګېدلی و، د پلار ذهن سازي شوې وه، د پلار ایمان یې جوړ و. نو هغه ورته را شروع شو چې صحابه داسې خلک وو چې د هغې په هواګانو باندې حکمراني وه، د هغې په ځنګلونو باندې هم باچاحت و، په چرند پرند باندې هم باچاحت و، په ځنګل کې ځناورو به هم خبره منله چې یو ځای کې د صحابو پړاو واچولو په یو ځنګل کې. په ځنګل کې شپه راله، یو صحابي ودرېدو، اعلان یې وکړو چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانی زمنګ په دې ځنګل کې شپه راغلې ده. ټول د ځنګل ځناورو ته اعلان کوم چې موږ ته ځنګل خالي کوي. زما محترم وایي چې کله اعلان وکړو هر ځناور خپل بچې په خوله کې نیولی دی او روان دی او ځنګل یې خالي کړل. وایي صحابه دا دي، صحابه هغه خلک وایي خو هغه پرنسپل په هغه ځای کې کلمه وویل او مسلمان شو. ها زما محترمو نن ماشوم تربیت نه دی شوی، دا خو زما او ستا بچی دی که نه؟ زما او ستا بچی دی. ما او تا د خپل بچي چې څنګه تربیت کو هغه شان کولی شو. دا ماشوم ولې مسلمان دی؟ دې ماشوم ولې ټوپۍ په سر کړې ده؟ دې ماشوم ولې کلمه وویله؟ دا ماشوم ولې جومات ته رالو؟ دا ماشوم ولې د الله نوم لي؟ ځکه د دې پلار مسلمان دی که دا د مسلمان په کور کې پیدا دی. او چې چېرته د عیسوي په کور کې پیدا شي نو هغه ماشوم پلار ته ګوري، مور ته ګوري، یو ته ګوري، بل ته ګوري. نو ماشوم چې غټېږي هغه نقش قدم باندې روان. نن وایه بچو ته دین وښایې، بچو ته دین وښایې، بچو ته مدرسه قرآن، مدرسو او قرآن طرف ته اوس هغه رجحان ډېر زیات کم شو. خفه کېږو موږ مسلمانانو ډېره توجه سکول ته ورکړې ده او ډېره کمه توجه قرآن له ورکړې ده. قرآن وایي ټول عمر راکا، قرآن وایي ټول وخت راکا، زه به د غنم دانې برابر تاله صدر کم. نن منګه قرآن له وخت ورکو، قرآن له وخت ورکو، ما طرف ته ګورئ. نن قرآن یتیم دی، نن قرآن باندې گرد او غبار پروت دی. نن قرآن زما عزتمندو په میاشتو کلونو کلونو باندې دا قرآن بند په بند پروت دی. یاد ساته دا قرآن به د الله په حضور کې جګړه کوي. دا محمد رسول الله فرمایي دا قرآن جګړالو دی او د دې جګړه منلی شوې ده. دا سکول ته ماشوم روان وي بس ته مخې ته اچولي که شاته یې اچولي که نو مخې ته ولې نه اچوي؟ ماشوم ته هم پته ده چې دا د دنیا تعلیم دی، دا به شاته پاتې کېږي. او چې کله قرآن یې نیولی، سپارې نیولي، هغې زما عزتمندو سینې سره نیولي داسې، دا به مخکې ما سره قبر ته ځي، آخرت ته به ځي، د الله د لویو لویو عذابونو نه به دا قرآن ما خلاصي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي قوم عاد باندې د الله د خزانو نه د ستنې د سر عمره زما عزتمندو سورې د الله په خزانو کې وشلو او د هغې نه هوا راوالوته. دې طرف ته توجه کوئ، هوا راوالوته. هغه قوم عاد، قوم ثمود، هغه غټو غټو باډینو والا دا خلک به داسې اوچتول، دومره لوی لوی او طاقت والا خلک چې د کجوري بوټی به داسې ونیولو،
د بیخ نه به ویستو زما او ستا به څه طاقت وي زما او ستا به څه تنه وي د هغه خلکو تنه به د کجورو زما عزتمندو د تنو نه لوی لوی خو چې نافرماني وکړه او خبره ونه منله هوا راله داسې اوچت کو او زما عزتمندو هوا ته الله حکم وکړو چې الټې کا بې الټه کو سرونه ځمکې لراله سر یې چې کوم دی په ځمکه ولګېدو ا د پوره تنې هغه زور ابوج په دې سټ باندې راغی دې سټ به یو تړق نارې کو سټ به مات شو دې خبره ورسېدې که نو عمر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي وایي د ستنې د سر عمره د الله په خزانو کې سورې وشو دومره هوا ترې راوالوته چې دا دومره باډین والی اوچت کو وایي د الله دا چې څومره خزانې دي دا هواګانو دا ټولې هواګانې دي په ما باندې راخوشي کي زه به سینې سره قرآن نیسم او په اوږه باندې به یو سپوټې اچومه والله بالله ثم تالله که دا دومره هواګانې زما د دې اوږې نه دا سپوټې م کوز کي وایي دا برکت به د قرآن برکت وي دا برکت به د څه برکت وي دا به د قرآن برکت وي نن چې کوم قرآن سره ما ورته ډزې کړي دي بېشکه د سره رالو نه انشاءالله نن نه نیت کوو چې قرآن سره به وفاداري کوو یو ټکی وایه نن نه عزم شروع که بچې لاس ته ونیسه مدرسې ته بوس جماعت ته راوله قرآن پې وایه د سکول فیس په خوښه ادا کې او د مدرسې فیس دپاره د املا ماتئ دا موږ او تاسو داسې جوړ شوي و مسلمانانو مرګ را روان دی نو انشاءالله زم نیت کوم تاسو هم نیت وکئ